جی قدرمندو د واخان جانانې ما او د امازو په تاریخ کې او د خصوصا د پی کې 27 په تاریخ کې کافي وخت بعد تبدیلی رااله پاکستان تحریک انصاف وګټله او د پاکستان د عوامي نیشنل پارټۍ ګوند راج چې د 5 سالونه هغه د کې ختم شو اگر چې دواړه پارټو مشران او کارکنان بیگانه پر استډیر کولې یو بل قدر ورکړل د ام پی مشرانو چې دی هغه په ډیر خولي انداز کې د پی ټی آی د دغه جیت د هغې ته مبارکۍ مور کړي دي او داسې څه ناخوشګوار واقع نه ده پېښه شوې دې وخت کې را سره څه ځوانان ولاړ دي دې نه ته پوښتنې کوو چېرې په څه نظر باندې د الیکشن ته او د پی ټی آی د ځوانانو یا نوی ووټ راغی نوی رکان راغی هغې ووټ استعمال کړه د هغې هغه شوق ته هغې جذبې ته او د خلکو دغه انقلابي اقدام ته هغې ته په کوم نظر ګوري السلام علیکم جی السلام جی ستاسو نوم وکیل خان څه وایې دا الیکشن چې کوم وشو ځوانانو نوي کل چې په کوم انداز کې ووټ استعمال کو خلکو چې څنګه بدلون راوسته ستاسو په نظر کې د الیکشن باره کې څه وایي نو بس د واخان جانانه دا خو د قوم او د نوي ځوانانو او د خلکو مشرانو ټولو دا ثابت کړل لکه خلکو ولیده چې لکه 15 کاله دلته د ان پی حکومت خو په داسې باري اکثریت سره ولا شکست ورکو چې لکه سړی نه وي چې د هغوی دلته ګورمنټ چېرته وو لکه جی تیر ځلې به بنیر والو ته چې د هغې 2 کسانو د دې ځای نه چې دی نو هغه د حزب اختلاف ام پی ایس بو کسان به چې لاړو نو هغې به ورته ویې ځان له خپل وګټی اوس هم خپل وګاټه څه وایي د دې علاقې په دې ستونزو کې د دې په دې کړمو کې په دې کې به څه کمی راشي انشاءالله موږ د خپلو مشرانو نه لکه د بریسټر صاحب نه او د کبیر خان نه دا امید لرو چې دا کومه مایوسي وه نو دا به انشاءالله ختموي او زموږ دا پسمانده علاقه چې دا به انشاءالله د ترقۍ په لور بوځي لکه علاقه مازي اوورال الیکشن ته په کوم نظر ګورئ پاکستان په لیول نو الیکشن خو بالخال ټیک شوی دی او داسې څه دغه پکې لا نشته که نه که وروستو پکې څه ګوتې ونه کړې لکه بالخال ټیک دی لکه جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ستاسو نوم عبید ها عبید بھائی لومبې ووټ یې که نه دې نه مخکې دې ووټ اچولی ووټ هو دا 3 5 ما واچوم 3 5 واچو په کوم نظر ګوري د ادارو یا د متعلقه حکام چې د چاپلاس کې چې اختیار وو هغې پوره کوشش وکړه تر دې حده پورې نیټ هم بند کړ او د پی ټی آی نه هغه بیټ هم واغسته بیا هم خلکو د پی ټی آی په حق کې خپله فیصله واوروله ځوان کل په دې کې څه رول څه وایي دې حوالې سره ځوان چې څومره اوورال ټول عمران خان له ووټ ورکړی دی دې ته نه دي کتل چې نشان مطلب بیټ شته یا بیټ نشته خو بس عمران خان له ووټ ورکړی دی او کې 804 له ووټ ورکړی دی جی جی او پارټو ته هم نه دي کتلي او دې ته هم نه دي کتلي چې مطلب لار او کوڅه خو بس ووټ عمران خان له ورکړی دی د امازي او د چملې خلکو چې کومه فیصله وکړه دې باره کې دې څه خیال ډېره ټیک فیصله یې کړې ده انشاءالله دا روان وخت په دا وخت به ثابتوي چې ډېره ټیک فیصله یې کړې ده جی جی ډېره مننه السلام علیکم جی وعلیکم السلام ستاسو نوم زما نوم بشیر شیرګل ښه جی بشیر بھائی اگر که موږ وګورو نو د دې حلقې نه سردار حسین بابک صاحب ډېر تکړه سړی دی یو پراټای کې ډېر په ذمہدار پوسټ باندې هم دی چې کم خلک دغه ځای ته رسي د دې ځای د خلکو بیا هم د هغې په مقابله کې پی ټی آی باندې اعتماد وکړو د دې دغه فیصلې ته په کوم نظر ګوري بسم الله الرحمن الرحیم یاره جی د واهن جانانه زما په نظر باندې او زما په سوچ باندې د دې ټولو خلکو چې څومره فیصله کړې ده نو زما په یقین باندې الله پاک ته عمران خان له عمر ورکړي او الله پاک ته هغه په ژوند کې برکات پیدا کړي د دې ټولو خلکو مینه او د دې ټولو خلکو محبت ته عمران خان د سوچ سره دی او د هغه د مینې سره دغه د محبت سره دی چې مطلب دا دی د هغې په شکل کې عمران خان نن په جیل کې دی خو خلکو ولا په بھرپور یعنی پوره پاکستان د شکریا ادا کوم خصوصا د خپلو ځوانانو او د خپلو حلقې د خلکو د خپل د امازو د خلکو چې په تاریخ کې دا پړومبي ځل وشو چې مطلب دا د امازو خلکو کې شعور پیدا شو او د امازو نه بلکې د پاکستان په هر نوجوان کې چې داسې خلک ته چې هغه د ان پی پلار په ان پی کې دی او ترې په ان پی کې دی یا په بلې پارټۍ کې دی خو د هغه بچی چې دی هغه د عمران خان سپورټ کوي او هغه د عمران خان یعنې د کبیر خان په شکل کې او یا د بیرسټر صاحب په شکل کې خپل ووټ ورکړو کردار ادا کړو جی جی څه وایي دا کوم رکاوټونه چې وو د هغې باوجود پی ټی آی وګټله دا تاثر چې اسټیبلیشمنټ پاکستان کې چې دی نو حکومت راولي او هغې مخکې نه سلیکشن کوي وزیر اعظم مخکې نه جوړېږي تر کومه حده پورې دا خبره اوس چې دی نو هغه رښتیا ده یاره داسې ده چې
هغوی خپل کوششونه خو وکړو خو که اسټیبلیشمنټ نو هغه هم زموږ د ملک ته زموږ ادارې دي موږ غواړو عمران خان دا غواړي چې مطلب دا د ټیک شي زموږ ادارې دي ټیک شي په ملک کې د انصاف راشي او په خلکو کې شعور پیدا کو چې مطلب دا خلکو د هغه اسټیبلیشمنټ یا د ادارو چې کم سوچ او د هغې په خلاف کې مطلب دا چې عمران خان لرځکه ووټ ورکړو چې زموږ ادارې زموږ اسټیبلیشمنټ زموږ حکومتونه زموږ په ملک کې یعنی هغه د مدینې غوندې ریاست له خبر دي چې دا د واپس راشي او دلته انصاف قایم شي لګه څه پیغام ورکول غواړي دا پیغام ورکو چې زمونږ عوامو ته او زمونږ خصوصا دا چې چاله موږ اوس ووټ ورکو چې په چا زمونږ اعتماد وکړو د خلکو کبیر خان لا یا مطلب بیرسټر ګوهر له د هغوی نه زمونږ ډېره غټه تمه ده زمونږ ډېر غټ توقع ده چې زمونږ د علاقه خصوصا حلقه او بلکې بیا امازي دا ډېر موږ مطلب پسمانده یو او ډېر وروسته یو چې هغوی د ټولو نه زیات ترجیح او زیات مطلب دا چې د ترقیاتي کارونو زور دی په لور کې چې مطلب دا زمونږ د علاقه امازي راوچته شي او زمونږ عوام په خپل کور شي په خپل روزګار شي چې کراچۍ د مسافرونو خلاص شي ډېر زیاته مننه جی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم دلزیب دلزیب باید زیات تر سو پورې چې تاسو د کوم پاکستان نه بار زیات پاتې کیږي د پاکستان د عوامو چې دا کومه فیصله وکړله او د رژیم چینج په نتیجه کې کوم اپریشن شوی د هغې باوجود دا کسان چې لرې کړی شوي وو عمران خان باندې اعتماد وکړو جیل کې دی بیټ ورڅخه نشته ریسورسز ورڅخه نشته خلکو وسایل هم استعمال کړل او بیا هم خلکو په هغې اعتماد وکړو څه دې حوالې سره ویل غواړي زه خو د ټولو لومبی د عمران خان صاحب شکریه ادا کوم چې لکه زموږ بونیر له دومره لوی عزت راکړی خو په هغه امتحان کې لکه زموږ بونیر شکر الحمدلله پوره کامیاب شو جی او د رب نه دا امید لرو چې انشاءالله په څومره لیډ سره موږ به رجسټر صاحب لا او عمران خان صاحب له دا سیټ په تحفه کې ولېږو دا به پاکستان کې نه انشاءالله که خیر لګا جی جی او اوس دویم ریکوست زموږ عمران خان صاحب ته بیا دا دی بریسټر صاحب ته چې زموږ په دې بونیر باندې نور احسانات او دغه وکړي لګا او د بریسټر صاحب د پاکستان وزیر اعظم جوړ شي دا زموږ د ټول انشاءالله لګا ارمان دی دغه دی الله پاک زموږ د ارمان پوره کړي دغه کې چې بریسټر صاحب لګا جی د پاکستان وزیر اعظم شي جی جی او بیا زموږ د غریزي علاقې د پاره لګا که کارونه دغه وکړي زموږ د پسماندګي به انشاءالله ختم شي دغه به شي لګا د پاکستان حالت تاسو معلوم دي پاکستان د ګرځي د بوج د لاندې دا وخت د ملک معیشت هغه انتهایی کم دی افراط زر مسله ده څنګه پی ټی آی ته دغه چیلنج دا حالات په بهتر کړي شي انشاءالله بس دا عوامو منتخب کړلی جی خلکو په یقین او اعتبار کړل د پاکستان په تحریک انصاف باندې انشاءالله زموږ د رب نه دا امید دی چې زموږ چې کم کسان منتخب شوي دي لګا انشاءالله دی به پوره په دې امتحان کې پاس کیږي او کامیابی کې به انشاءالله کې خیر لګا قدرمندو ځوانان سره ولاړ دي که سره بل ځوان ولاړ دي نه تاسو کو چیرې دي حواله سره السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سلام دې تاسو اسپندیار جی ها جی لومبه وټو کنه دینه مخکې دی وټه نو دینه مخکې جی وټ ور کړی دی ها څه ویل غواړي دی حواله سره بس مال خبرې نه راځي جی او دغه خبره د میپل چې دا سی کنه نو په دې کې بیا موږ له خبرو کولو دغه اډو راځي نه لګا جی جی او دغه خبره دار چې خوشاله ډیر یو موږ له الله پاک په خپل سټیشن نه کړل لګا موږ له الله پاک ټول پاکستان نه کړل لګا او زمون دا دغه بس د خپل سټیشن نه ډېر خوشاله دایم مطمئن دایم چې دغه خبره په موږ باندې خلک ډېر زورور او موږ کمزوري ولکه نو بس لکه موږ له الله چې دا سټیشن نه کړلی لکه ټول پاکستان چې موږ ګټلی لکه ډېر زیاته مننه قدرمند تاسو کې داسې کوم هلک دی چې هغه لومبي ځل وټه چولې تاسو چولې السلام علیکم جی وعلیکم السلام څه نوم دی جنید او لومبي ځل وټ واچو دینه مخکې دینه واچولې نه بلدیات کې ما چولې او جنرال الیکشن کې ونه واچو چاته دی وټ واچو کبیر خان ته او بیرسټر ګوهر ته لکه پی ټی آی ته ولی نو بس دا چې د پی ټی آی چې کوم نظریه آی باره کې انټي اسټابلیشمنت چې ملک اسټابلیشمنت خپل کار کوي او دیموکراسي نشته په دیموکراسي باندې حمله ده او د هغې لپاره هغوی کوششونه کوي په دې وجه ما خپل پی ټی آی ته واچو د خلکو له ملک انسیکیور دی چې ملک سیکیور کړي د خلکو ته خپل رایټس ورکړي دې الیکشن کې ځوان څه کردار نوې کول چې هغې په لومبي ځل وټ واچو 2 کروڑ خلک دی نو دا وی چې 18 ایئر نه 35 ایئر پورې تقریبا 2 کروڑ خلکو وټ واچو د ځوانانو دا کار وکړو چې عمران خان راژوندی کو بیا دی پرون میډیا بند کړو دغه کال زی بند کړو فون کال زی بند کړو کنه ځوانانو فارم 45 پر سو پټه مارو واپس تحصیل ته ورسو ځوانانو وټو وخت خپل وټ سکیورټ کو خپل ټول دغه چې کوم همت هغه ادا کو او خپل سیټي مو ګټو داسې په آل اوور د کنټری علاقانو ځوانانو خپل کردار ادا کو د ملک د ابتر صورتحال به د پی ټی آی ګورنمنت چې دی هغه به هینډل کی او زما خپل امید تشته چې پی ټی آی هینډل کولی شي کدی پارن کنټری سره خپل اګریمنټس وکي او دی ملک کې چې کوم خلکو ولا ووټ ورکړل په کوم پالیسیز چې کوم دی پبلک پالیسیز دی هغه رائټلی اپلای کی نو خوب چې دا ملک تاسو ته حال ډیر خکې قدرمند تاسو وطن نیوز بونیر ګورئ دا وخت را سره ځوانان ولاړ دي د امازو د علاقې
خصوصا د شرګل ټکلی او تاسو هغه تاثرات راو یو ځوان سره پر ولاړ دي دیم پړم بيزل وټا چول دینم تاسو کو چې د خپل وټ مطمئن دي او کنه دي. السلام علیکم جی. علیکم السلام. سنم دی اویس کرنی. اویس کرنی وټ پړم بيزل واچاو. جی پړم بيزل واچاو. پی ټی آی ته ورکو. پی ټی آی ته ورکو دواړه. سو امیدونه لري پی ټی آی نه. امیدونه ولول حضور ټول شکریا ادا کوم جی چې زمونږ ایم پی ای خاص طور خانان ډېر لراوستو. جی جی. ډېر بنیر د پاره غټ عزت ورکو. جی جی. چې برستري مو غټو. جی. او ډېر شکریا ادا کوم د زړه په مینه ادا کوم شکریا. او بس سردار حسین ته خدا ویل غواړم جی چې خپکیږي دینه په غم کې مونږ شریک یو. کله مونږ نور ملګری سره ولاړ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سنم دې تاسو نصیب بخمیرا. سو فیلینګز څه دي نه راځي حواله بس دا خو زمونږ لپاره ډېره د خوشاله خبره ده. تا حالات په خپل باندې ولیدو د لوی اختر راز ده دا وره ده کنه او خاص کر کې د خپل سټیشن والا مرګرو ته ډېر مبارکي ورکوم. دې انتهایی شکرګزار یم چې دا سټیشن په باری اکثریت وګټو. انتهایی شکرګزار یم. ډېر زیاته مننه. کله مونږ د الیکشن 2004 نتیجه لږ سات کې چې هغه تاسو ته ټوټل سرکاري نتیجې راتلو ولې دي کوم چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې واضح او په مرکز کې هم چې کوم ریکوایر دغه مطلوبه اکثریت ته هغه اغسته دي او امید د خپل حکومت جوړ کړي. د ځوانانو دغه امیدونه چې پاکستان تحریک انصاف سره تړلي چې هغه د هغې تعلیم د حوالې سره دي هغه د صحت کارت د حوالې سره دي هغه د دې علاقې د روح پاکستان د مسلو حوالې سره دي د افراط زر د معیشت او د ملک د بهترۍ لپاره دي. امید لري ځوانان ټوټل چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم ځای نه منزل پرېښی هم هغه ځای نه به خپل سفر جاري ساتي او د ولس په ستونزو کې به کمی راولي او عمران خان وزیر تر ځله جیر نه بار شي. د وخان جانان وطن نیوز بنیر.